الرحیم. دارالشفای هسپتال نه موږ تاسو سره وختاً په وختاً د سترګو د مختلفو بیمارو په باره کې د آګاهي پروګرام سره حاضرېږو. زموږ مین مقصد دا دی چې د سترګو کومې بیمارۍ دي د هغې نه بچاو څنګه ممکن دی او موږ له څه کول پکار دي که چېرې موږ ته د سترګو څه داسې بیماري ولګي. دا وخت زموږ سره یو سترګو یو پیشنټ موجود دی، احتشام نوم دی د ده، چغرزو سره تعلق ساتي. احتشام سره به د دې په حواله سره خبره کوو. دته ایډینووایرل انفیکشن لګېدل دی کوم چې نن سبا ډېر زیات دی. ایډینووایرل کنجکټیوایټس هغې ته وایي چې په هغې کې یوجولي یوه سترګه خوږ شي او بیا بله سترګه خوږېږي. د ده سره به د دې تفصیل خبره کوو چې دا انفیکشن چې کوم دی یا دا کنجکټیوایټس چې دی دا لاول چاته لګېدلی او بیا چاته ولګېدو یا د دې هسټري څه ده. احتشام تا ته په خپل پروګرام کې هرکلی ویم، ته به راته لږ تفصیل شیر کړې چې ستاسو کې د سترګې د ټول نه اول د چا خوږ شوی وي. مهرباني تاسو مونږ ته هرکلی وې، تاسو ډېره شکریا، ډېره مننه. مونږ جي دا پهله زما تره ته لګېدلی او بیا زما وراره و، بیا زموږ سره تنور کالیګر و هغه ته لګېدلی او بیا هغه بل کس هغه ته ولګېدو، دا درې څلور تنو ته ولګېدو، په هغې نه بس بیا مونږ ته ولګېدو. نو مونږ له دا پکار دي چې چا سره لاس میلاول ښه نه دي، چا ته سترګې مخامخ کول ښه نه دي او چا سره لاس میلاول د چا صابون تولیا استعمالول هېڅ هم پکار نه دي. ځان له هر څه جدا جدا کول پکار دي. احتشام ماشاءالله ډېره ویر دی چې کله انفیکشن یو کس ته ولګي نو بیا څه کول پکار دي. هغه خو تاسو ته ووی چې موږ له څه کول پکار دي. د دې میسیج مین مقصد دا دی چې دا د یو انسان نه بل ته لګي، په سترګو کتو سره نه لګي خو په ټچ سره لګي. نو په هغه کمیونټي کې دا ځکه پیلاویږي، په کومه کمیونټي کې چې موږ یا د فرینډ سرکل دی یا زموږ فیملی خاندان خلک دی موږ د هغو سره میلاویږو، نو موږ د هغو سره خامخا دعا سلام کوو، د هغو سره غاړه میلاوو. نو چې کله هم چاته دا انفیکشن ولګي او هغه خپل سترګې له لاس ویسي، هغه لاس هغه د بل چا سره سلام وکړي، نو د هغه نه هغه ته لګي. کوشش دا پکار دی چې دغه څیز کې کله موږ ته دا انفیکشن وشي، د دې مین علامات دا دي چې یوجولي دا یوې سترګې ته لګي، بیا دویمه سترګه رخشي او بیا دغسې په کمیونټي کې پیلاویږي. نو که موږ فرض کو په وخت باندې د دې تدارک وکړو چې کوم یو انسان ته دا ولګي، هغه د ډاکټر سره مشوره وکړي، د هغې مطابق دوایي استعمال کړي او نور چې د هغه کوم فیملي یا ملګري دي هغه د دې نه بچاو کړي، نو د دې د وجې د انفیکشن چې دی دا موږ بچاولی شو. کوشش دا کوئ چې کله هم تاسو ته انفیکشن ولګي د چا سره لاس میلاوئ، د هغې نه مخکې لاس چې دی په صابون باندې وینځئ. د هغې نه علاوه د دې 10 نه 15 ورځې خپل ټایم دی چې دا په هغې کې ختمیږي، نو بار بار چې دی نو هغه مخ لاس چې دی نو هغه په یخو اوبو باندې وینځئ، ځکه چې په دې کې تکلیف ډېر وي، درد وي پکې، د نور نه سترګې پرېښي او داسې لګي چې زما په دې سترګو کې څه شګې کاڼي دي داسې شانته لګي. نو بار بار مخ انځل چې دي، چشمې چې دي د نور چشمې چې دي هغه استعمالوئ، ځکه چې نور نه به هم سترګې برېښي. دوایي چې د هغه په ټیم ټیم استعمال کوئ چې دا ستاسو سترګو ته نور نقصان ورنه کړي، ځکه چې کله دا وایرس ولګي نو نور جراثیم چې دي نو هغه هم ستاسو په سترګه باندې زر اټیک کولی شي. احتشام ستا د دې میسیج ورکولو زه ډېره شکریا ادا کوم، ځکه چې دا زموږ په کمیونټي کې د اویرنس لپاره یو میسیج دی. ډېره مهرباني احتشام، ډېره مننه، شکریا.